دوه څیزونه خبرې ځان سره یاد ساتئ. تاسو به چېرته په زندګۍ کې خفه نه شئ. انسان به چېرته هم نه خفه کېږي که دی په دوو اصولو باندې عمل وکړي. په څو اصولو؟ په دوو. کم کار چې د په اختیار کې دی په هغې کې به سستي نه کوي. کم کار چې د په اختیار کې دی په هغې کې به سستي نه کوي. کم کار چې د په اختیار کې نه دی په هغې باندې به خفګان نه کوي. ځکه که کم کار ستا په اختیار کې دی او په هغې کې ته سستي کې ناکامه کېږي، او کم کار چې ستا د وس نه او ستا د اختیار نه بار دی په هغې کې ته څه هم نشي کولی. د خفګان پکې ضرورت شته نشته. د انسان پلار دی مړ شو، دی را سر دی دیوال ته وي، دی څه کولی شي؟ دی 41 ورځې جاړي، څه کولی شي؟ څه هم نشي. هلکه یو کار چې ستا د اختیار نه بار دی په هغې خفه کېږه مه، او ستا په اختیار کې چې یو کار دننه دی په هغې کې سستي مه کوه. ته به چېرته ناکامه نه شي، ته به چېرته هم خفه نه شي، ته به چېرته هم د ټینشن مریض نه شي، د ډپریشن یاره ما ته دا مسله ده، دا به څه کي، دا به څه کي. نه کوم کار ستا په اختیار کې دی هغه مکمل محنت سره کوه. کوم کار ستا د اختیار نه بار شي بس په آرام کښېنه. الله جل شانه دې آیت کې دغه اصول ښیي. نبي علیه الصلاة والسلام یو کار ستا په اختیار کې نه دی که نه، هدایت د چا په اختیار کې دی؟ د الله په اختیار کې. که زه وغواړم دا ټول خلک به هدایت یافته کړم، خو چې ما نه ده غوښتې نبي علیه الصلاة والسلام، ته څه هم نشي کولی په دې کې. چا ته هدایت خو نشي نصیبه کولی. دا د الله جل شانه کار دی.